بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما أولانا من الآلاء أزهرت رياضها ده عبارت ایک غلط دی کرے ارحارتی دی کرے بے زیازها دی کرے ونشكره على ما آتانا من نعماء أترعت حياضها ونسأله أن يفيد علينا من زلال هدايته ويوفقنا للعروج إلى معارج عنايته وأن يخصص رسوله محمدا أشرف البريات بأفضل الصلوات وآله المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات وبعض ترجمه دے وکی دی نحمده ان حمد بیانو دا اللہ پاک علامہ باغ نعمتونو باندې علامہ باغ ظاهر نعمتونو باندې اولانا چې الله پاک هغه مونږ ترا کړی دي من بیان کوي د ما علامہ پڅ شمانه حمد بیانوي من آلائی هغه ظاهر نعمتونو د وجنه د الله پاک حمد بیانو ترجمه باندې پوه شئ نحمده ان حمد بیانو د الله علامہ پاغه شی باندې ورسره شی بیان اعلی کړي دی نه ځکه ډایرکټ ترجمه کوم علامہ پاغه ظاهر نعمتونو باندې اولانا چې الله مونږ ترا کړی من اعلی یعنی هغه ظاهر نعمتونه دا سي ظاهر نعمتونه ازهرت رياضها چې تر تازه دي باغچې داغه دا سي نعمتونه دي چې داغه باغچې تر تازه دي ونشکره وتشکره ویل کړه ونشکره من شکر ادا کوو د الله علامه باغ نعمتونو باندې علامه باغ شی باندې اعطانا چې الله مونږ ترا کړه دې څه هغه شی من نعماء چې هغه باطینی نعمتونه دي ونشکره من شکر ادا کوو د الله علامه باغ باطینی نعمتونو باندې اعطانا چې الله مونږ ترا کړی دي من بیان کوي یعنی نعمه دا سي نعمتونه اترعت حياضها چډک شوی دي حوزونه د هغه ونسأله من سوال کوو د الله نه ان يفيد علينا چې الله راو ریب علينا په مونږ باندې سره وري من زلال هدايته هغه خوږیو بد خپل هدایت آسان دی که ويوفقنا من سوال کوو د الله نه چې توفیق راکړي مونږ تعالی العروج د پاره د خطلو الی معارج عنایته هغه پړو د مهرباني د الله د الله مهرباني چې کوم پړوي دغه توفیق جو الله دې مونږ له دغه توفیق راکړي ويخصص رسوله او من سوال د الله نه کوو د دې خبرې چې خاص کی خپل پیغمبر محمدن چې محمد نوم دی اشرف البریات په مخلوقاتو کې ټول نه عزتمند د مخلوقاتو دی په څه معنی خاص کی افضل الصلوات په نزول د رحمت کې صلوات الله طرف هم ویل نزول رحمت ته مرادي چې الله ته نسبت وشي افضل الصلوات معنی خاص کی یعنی په افضل د نزول رحمت باندې دا الله چې کوم نزول رحمت دی باقي کې افضل باندې نبی علیہ السلام خاص کی وآله او آل د نبی علیہ السلام خاص کی کم آل المنتجبین کم چې برگزیده دي واصحاب او اصحاب د نبی علیہ السلام برگزیده غوړه کړی شوی المنتخبین کم چې منتخب کړی شوی دي چناو شوی دي پس معنی خاص کی باکمل التحیات وکامل تحفو سرا وبعد ترجمه باندې پوه شئ نحمده حمد ملیس بیلیکیږي والثناء باللسان على جميل الاختياري سواء نعمة كان او غير نعمة دا هم ویل کنه نور خبرې به کنه کو سامي کوم کړی اولا ما ویل اولا باطینی نه ظاهری نعمتونو ته ویل اعلی ظاهری نعمتونو ته ویل کیږي اظهرت تر شوی مخکې او ریاض باغچې ته وی نشکره شکر ویل کیږي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان بالاركان او باللسان او بالاركان او بالجنان زريتك انا فعل ينبئ
دا غفیل ته ویل کی یم بی وان تعظیم المنعم چې د منعم ذات د تعظیم خبر ور کوي لکونه منعم د دې وجنه چې دا منعم د انعام کړي دي برابر خبره ده کې شکر په جبه سره یې کې بزړه سره یې کې پارکانو سره یې اته است معلوم دي شکر او په حمد کې فرق دی ښا هم خصوص من وجه نسبت دی بکې په اعتبار د مورد سره کوم نه چې شکر دا اوزي هغه حمد خاص دی لسان پورې او شکر عام دی کې په لساني کې پارکاني او کې په جنان سره او په اعتبار د متعلق سره شکر خاص دی خاص مقابله کې به نعمت وي او حمد مقابله کې نعمت وي او کنه وي او یو مدح ده هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري بس یو سړي ثنا بیانې دی یو اختیاري صفات په وجه باندې او حمد کې څه ویلو نجي جميل الاختياري او غیر اختیاري حمد کې ویلو چې صفات به اختیاري او مدح کې اختیاري او غیر اختیاري نو په مدح او حمد په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی مدح عام ده اختیاري صفت په چا کې مدح کول شي غیر اختیاري مدح کول شي حمد بداغه چا کې چې اختیاري صفت پکې نعمه مونږ باطنی نعمتونو ته ویل کی حیات حوس ته وي زلال چې زلال خوګو بوته وي هدایت معنی وتا سول درځي هدایت لار خودلو ته وی لغت کې مرقات کې شته رګه او بشاره تعذيب کې او په اصطلاحي تعریفونه دوی دي ایصال ال المطلوب تم وی اراءه الطريق تم وی ایصال المطلوب مطلب یو سره مقصد تر رسول اراءه الطريق معنی یو سړي تلار خودل او موږ هدایت نسبت چې کله الله ته وشي ایصال ال المطلوب ته مراد او چې کله پیغمبر قران وغیرہ ته وشي نو بیتي یعنی غیر الله ته وشي اراءه الطريق ته مراد توفیق څه ته ویل کېږي لغت کې توفیق ویل کېږي توجيه الاسباب نحو الخير د څه ده کنه اسباب مقصد طرف ته برابر اول توجيه الاسباب الى المقصد الى المقصود وي توجيه الاسباب الى المقصود مقصد طرف ته اسباب برابر اول مطلب ته کلی تروانی بس گاڑی کې کینی دې ورسې دی او اسرائیل تعریف سره توجيه الاسباب الى مقصد الخير وصل لګو نور تعریفونه خلق کړی عروج دا خطو له ویل کې مصدر دی او معارش پړو ته وي اسم الله د خطو ذریعہ عنایت د الله مهرباني رسول فعول وزن دی فعول معنا د مرسل سره دی پیغمبر ته وي یو نبی یو رسول هغه پیغمبر ته وي چې هغه سره نوې کتاب هم وي نوې شریعت ور سره وي مقابله کې نبی دی عام دی کنه نوې کتاب او شریعت ور سره وي کنه نبی نبی عام شو رسول خاص دی صلات راغله صلات کې خبره مخکې لګه تیر شوی مکنه صلات خپل معنا د دعا صلوتن راغله ده صلوتن خپل معنا د دعا او عام طور په منځ کې استعمالي کې ارکان مخصوصه چې په اوقات مخصوصو کې کیږي ځکه ایکم دعای کان او صلات نسبت چې الله ته وشي رحمت کامله ته مراد او برشتو ته چې وشي استغفار ته مراد او انسانانو ته وشي نبی دي طلب رحمت یعنی دعا مراد دی او چې طيور ته وشي مرغان ته نبی دي تسبیح مراد دی آل کی خبره ده وآله آل پاسل کې څنګه هم سی بوي چې آل پاسل کې اهلن وو اهلن په دلیل د اهیلن سره لکه تصغیر کې اهیل کې هاشتا اهلن کې ها چې ودا خلاف القياس په حمزه بدل شو اهلن شو او به امانه قانون د وجه ندوی حمزه پاری بدل شو آل ته جوړ شو او یونس وغیرہ وی یونس نحوی چې اول وصل کې اول او بالی بدل شو حال دی جوړ شو او مقول مفتوح بالی بدل شو قال قانون به فرق مکه دی آل چې دی دا اشراف د بار استعمالي کې دنیوي اشراف یو کو اخروی وي او اهل چې دی عام دی اشراف او غیر اشراف ډول لپاره اباځي وی آل ذوی القول د بار استعمالي کې او اهل عام دی ذوی القول غیر ذوی القول اباځي وی آل چې دا مذکر د بار او اهل عام دی
اصحاب د صاحب جمع ده دي کې څلور قول دي کا اصحاب جمع ده د صاحب لکه د طاهر جمع چې اطهار ده آیا اصحاب جمع ده صاحب لکه د نمر جمع چې انمار وي صاحب اصحاب نمر انمار او یا اصحاب جمع د صحیب ده لکه د شریف جمع چې اشراف وي صحیب اصحاب اباز وي د صحب جمع ده لکه صحب نهر انهار صحابي چاته ویل کېږي دا انسان ته ویل کېږي چې نبی اسلام یې لیدلې ایخه ایمان به راوړی او په دغه ایمان به وفات شوی می او لیدل به دوه قسم لري حقيقي لکه عام صحابو چې لیدل حکمي لکه عبد الله ابن مکتوم چې لیدل و اړون صحابي المنتخبين اكمل التحيات وصرا دی ولا نحمده على ما اولانا من آلاء وليس يبدل مصنف اعلی لفظ راوړی اعلی نعمت او د نعمت د اعلی تشبیه ورکړی د غټ باغ سره لفظ د اعلی دی او د اعلی تشبیه ورکړی دا د غټ باغ سره اعلی مشبہ غټ باغ مشبہ به په کلام کې ذکر د اعلی د مشبہ دی او مراد هم مشبہ دی او ترک د مشبہ به دی نو کومه استعاره شو مکنیه شو رسې بګنه او د غټ باغ سره باغچې لازمی ریاضها مشبہ به لوازمات مشبہات ثابتول دا کوم یو دي نو اعلی کی مکنیه او ریاضها کی دخیلیه او د باغ سره اظهرت تر تازگی دا مناسب ده مشبہ به مناسبات مشبہات ثابتول لا کوم شو پیږي کنه یو شورکه اعلی تشبیه ورکړی د غټ باغ سره ذکر د مشبہ مراد مشبہ ترک د مشبہ به مکنیه ریاضها کی د مشبہ به لوازمات مشبہات ثابت کړي دي تخیلیه او اظهرت کی د مناسبات د مشبہ به ثابت کړي مشبہات ترشیحیه مخکی نشکره علی ما اعطانا من نعماء دلته مصنف د نعمت تشبیه ورکړی د نعمتونو د باطنی نعمتونو تشبیه به د غټ باغ سره ورکړی دا ذکر د نعمه د چې مشبہ ده او مراد هم نعمه د چې مشبہ ده او ترک د مشبہ به ده دا کومه قضیه استعاره مکنیه ذکر المشبہ و ارادته وترك المشبہ به دا مکنیه شولا او د غټ باغ سره حوزونه لازم وي کا نن مشبہ به لوازمات په حیادها کې ثابت کړي نعمه مشبہ ده كما يوصل تخيليا او اطرعت پری هغه کنه او به ډکواله د باغونو سره مناسب دی ثابت کړي نعماته دا کوم يوصل ترشيحيا ونسأل أن يفيد علينا من زلال هدايته دلته مصنف د هدایت تشبیه ورکړی دا کوثر سره حوض کوثر سره تشبیه ورکړی دا الله د هدایت تشبیه ورکړی دا د کوثر سره په کلام کې ذکر د هدایت د چې مشبہ ده او مراد هم هدایت د چې مشبہ ده او ترک د مشبہ به ده کوم یو شو راځي په لکه چې او د کوثر سره زلال خوګواله د وبو د لازم ده د کوثر د مشبہ به لازم ثابت کړي مشبہ ته کوم شو دخیلیه او د ابو سره یفیدا راورول د مناسب دي د مشبہ به مناسبات مشبہ ثابت کړي کوم یو شو نصیبی ويوفقنا للعروج الى معارج عنایته عنایت د الله مهرباني مصنف د عنایت تشبیه ورکړي د قصر عظیم غټ منزل سره اټي بنگلې سره ذکر د عنایت د مشبہ د مراد من عنایت د مشبہ د ترک د مشبہ به د قصر دی اټه بنگله د هغه ترک دی کوم یو مکنیه او د غټي بنگلې سره معارج پړوي لازم وي د مشبہ به لوازمات ثابت کړه عنایت تراکمه ده تخیلیه او عروج شي خطل دا ولا مناسبي مشبہ به لوازمات مشبہ مناسبات ثابت کړه کوم یو شو ترشیحیه
بس ته ترجمه وکم کنه پوه شئ نحمده من حمد بیانو د الله پاک اعلی ما پاک نعمتونو باندې اولانا چې الله موږ ترا کړی من بیان کوي اعلی بس ته ترجمه وکم کنه پوه شئ نحمده من حمد بیانو د الله پاک اعلی ما پاک نعمتونو باندې اولانا چې الله موږ ترا کړی من بیان کوي اعلی اعطانا چې الله موږ ته مفت کې را کړی من نعمائی من بیان کوي هغه باطنی نعمتونه چې په شان د غټ باغونو دي داسې باغونه او طریعت حیات وا چې ډک شوي د هغې حوضونه نسألو موږ سوال کوو د الله نه اند دې خبرې یفیده چې راووري علینا په موږ باندې الله من زلال هدایتي هغه خوږي اوبه د هدایت خپل داسې هدایت چې په شان د حوض کوثر دی ويوفقنا من توفیق من سوال کو د الله نه دې خبرې چې توفیق یفید چې راووري علینا په موږ باندې الله من زلال هدایتي هغه خوږي اوبه د هدایت خپل داسې هدایت چې په شان د حوض کوثر دی ويوفقنا من توفیق من سوال کو د الله نه دې خبرې چې توفیق محمدن ستاسو کې راکنه تمین بشتره اخو اشرف سره دوی دي کنه دي کتاب دا ډنه غلط کتاب چا دی کتاب او تور بدل کړي انت یې ډېری غلطۍ نه بګری زدا عبارت ته تاسو در خیمه په شپه غلطۍ نه دي محمدون یې لیکل دا اوس هغه کې لیکلي چې په بیان د رسول مفعول دی اشرف البریات چې هغه بهترین په مخلوقاتو کې لري په څه معنی خاص کا موږ سوال الله نه کوو چې نبی له سلام خاص کی کوم نبی چې په محمدون یې لیکل دا اوس هغه کې لیکلي چې په بیان د رسول مفعول دی اشرف البریات چې هغه بهترین په مخلوقاتو کې لري په څه معنی خاص کا موږ سوال الله نه کوو چې نبی له سلام خاص کی کوم نبی چې په برګزیده ورکړی شوی دي واصحابه د نبی له سلام اصحاب خاص کی المنتخبین کم صحابه چې د کوم انتخاب شوی د مرګرده د نبی علیه السلام په څه معنی خاص کی باکمل التحیات کامل تحفه باندې نعمتونو باندې خاص وبعد ورسېدل